یو صحت دی، یو بیماری ده. اوس د خپل صحت ما ته پته ولګي چې زما د صحت خراب دی او ټیک دی. بیماری دغه څیزونه دي. بیمار لکه بې ارامه شو، کله چې ته په ارام وې ته ټیک وې، اوس ته بې ارامه شوې ته بیمار شوې. اوس په معاشره کې خو موږ ژوند کوو که نه، په یو خلکو سره ژوند کوو، نو په دنیا کې په دې باندې ریسرچ کېږي او غټ غټ خلک په دې باندې کار کوي. اوس د دې اثرات پسې زموږ په صحت باندې هر نمونه شی چې دی، زه به یو نوم نه یادوم د یو څیز، خو چې کله مونږ اکه نسوار هم دي، ځینې خلک مونږ وایي یاره نسوار څه نه کوي. نسوار ولې نه کوي؟ معده درله خرابوي، غاښونه درله خرابوي، د کینسر وجه کېدی شي هغه. ښه، بل زموږ زیاتره خلک دا وایي یاره وایي د پلانکي سړی سګرټ څکي د شلو کارونه، خو دته یې څه ونه وایي. اکسیډنټ چې کېږي کله یو ګاډي کې پلین کوچ کې خلک ناست وي، په موټر کې ناست وي، اکسیډنټ وشي، 15 تنه پکې یو تن مړ شي او دا 4-15 تنه یا که پلین کوچ نو دا 15 تنه بچ شي. د دې نه علاوه چې کوم نشهیي څیزونه دي، ما ورته وایي چې نسوار او سګرټ ډېر عام دي، خلک ورته نشه نه وایي. په کوم کور کې چې څوک نسوار هم ښکاره کوي، زما په خیال چې دا په لوښي کې هم اکثر څوک اوبه نه څښي، مړه وایي نسواري سړی دی، چې چا ولې دی چې دې نسوار توکي یا یې ولګوله، په هغه لوښي کې ته اوبه وڅښې، نو هغه ته بیا ډډه کوي یاره وایي دا لوښي یا وینځه یا بل لوښي یې راکړه چې زه پکې اوبه وڅښم. ټیک ده که نه؟ دا ټول شیزونه په نشهیي کې دي، په نشهیي موادو کې دي، څونه چې دي. بلکې زه دا وایم چې دا چای هم چې دا څکو نو موږ د دې سره عادت شوي په دې کې نیکوټین دي، دا موږ د دې سره زموږ د وجود عادت شوی دی چې چای موږ ونه څکو نو په سر هم تړلی، هغه یو شی دی. نو دا بیماری خبره به موږ کوو، ځکه چې صحت خو زموږ ټیک نه دی. زه هم زه درته ځان هم یادوم، زه هم په صحت برابر نه یم. په هغه ورځ موږ د صحت دغه کړی وو که نه، تشریح کړې وه که نه. جسماني سوشل مطلب د چاپېچل په کوم ځای کې چې موږ اوسېږو، ټیک ده که نه، او دماغي او لکه د حفاظت و چې هر زه په دې ځای کې په حفاظت یم که نه، کله چې دا ټول څیزونه ټیک وو نو زه صحتمند یم. چې په دې کې یو شی خراب و، یو شی خراب څنګه و، ته په یو ځای کې اوسېږې هلته کې غلاګر دي، تا دیوالونه دنګ دنګ جوړ کړي دي، د شپې دله خوب نه درځي، سپی دې ساتلی دی، په کور کې دې کیمرې لګولې دي چې یاره څوک غلا رانه ونه کړي. نو د دې مطلب ته بیمار یې، لکه ته د بیمارۍ یو په دې صحت باندې ته پوره نه دغه کېږې، پرېوځې، ته صحتمند نه یې، ځکه تا سره یو مسله شته، ټینشن درته شته که نه.